الرحمن الرحیم شعب الایمان کې د ایمان چې کومې څانګې وي په پای کې د کتاب کې درې احادیث نقل کړي دي. یو حدیث تاسو ویلی دی چې الحیا شعبة من الایمان. حیا کې هم څه مشکل نشته دی، دومره دا چې د حیا د تعلیم او د تربیت او حدیث داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على رجل من الانصار. صحابه کرام دو قسم صحابه دي، یو هغه دي چې هغوی د خپل دین د حفاظت لپاره خپل کلی کور پرېښی دی، خواک هغه د مکې نه راغلي یا د نور علاقو نه او مدینې منورې ته هجرت کړی دی، هغې ته مهاجر وایي. د هغې جمع راځي مهاجرین. او د مدینې منورې خپل باشندگان چا چې ایمان راوړی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د دین او د صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد کړی دی، آووا ونصروا، هغې ته انصار وایي. دې حدیث کې د یو انصاري ذکر دی، نوم د هغه حدیث کې نه راغلی، خو دومره وه چې هغه خپل رور ته نصیحت کو. د حدیث کې موږ دپاره یو خدا ده چې انسان دی خپل رور ته، خپل رشته دار ته، خپل خپلوانو ته نصیحت کوي. نصیحت اصل کې خیر لټولو ته وایي. نو خیر لټول یوازې دا نه چې انسان چاله لاس کې پیسې ورکي یا د هغه څه دنیایي کار وکړي، بلکې د ټول نه بهترین خیر دا وي چې انسان د یو انسان مستقبل سم کړي، آخرت ورله سم کړي، آخرت کې د جهنم نه بچ کړي او د جنت ته راتلو کوشش وکړي. اصل نصیحت دغه دی. زمونږ معاشره کې دا نصیحت خلقو هېر کړی دی. هر څوک چې تعلق به یې ورسره، اولاد دی، پلار دی، مور ده، نور خپل خپلوان دي، دا کوشش څوک نه کوي چې دا دیندار شي، دا کوشش نه کوي چې دی د جهنم د اور نه بچي. د ټوله نه بنیادي خیر دغه دی. هر پلار دا کوشش کوي چې زما د وجود کم کسان مانه پیدا دي، زما بال بچ هغې دې په خېټم ماړوي او هغې دې په وجود باندې په تن باندې پټ ومي. دا ښه خبره ده، دا ذمهداري ده. یو احساس دی یو انسان سره چې د خپلو بچو دنیایي خیال ساتي، لیکن دا احساس ډېرو کمو پلارانو سره دی چې آخرت کې زما دا بچی جهنم ته ځي نو په ما به څه تېرېږي. دغه احساس یې دی د خلکو نه، په دې وجه ځوانان مونځ له څوک نه بیداروي، هغه ته د مانځه نه وایي، په هغې باب کې سختي نه کوي. بیخ اصل د سختۍ سیز او اصل د نصیحت سیز هغه خپل اولاد دی چې انسان هغې خیر ته راوبلي. د هغې خیر څه دی؟ خیر یوازې دنیا ګټلو کې نه دی. د دنیا 50-60 کاله وایي 2 ورځې ژوند دی، ختم به شي، لیکن د همیشه ژوند هغه د آخرت ژوند دی. او یو سړی چې هلته کې جهنم ته لاړ شي نو دا به ډېر لوی د تحسر خبره وي، ډېره د افسوس خبره وي. قرآن مجید خدا فرمایلی دی چې جنت کې وا الله مؤمنان یو ځای کی او هغه ذریت د هغې چا چې د هغې اتباع کړې ده په دین کې، د هغې خبره یې منلې ده، قرآن و سنت باندې روان شوي دي، د مونځ پابندي کړې ده، نو دا به مونږ هغې سره یو ځای کړو. یو سړی که خپل خاندان جنت کې لیدل غواړي، د هغه دپاره دا ضروري ده چې د خپل بال بچ دیني تربیت وکړي. دې ته نصیحت وایي. نصیحت معنی خیر لټول. الدین والنصیحه، دین د خیر د لټولو نوم دی، دین د اخلاص نوم دی. نو صحابه کرام تپوس کوي لمن یا رسول الله، د چا دپاره به خیر لټو؟ هغه ویل د الله دپاره به هم خیر لټو. د الله خیر سره انسان به هغه له څه خیر ورکړي، خو د الله خیر دا دی چې شرک دې نه کوي انسان.
کفر دې نه کوي، توحید دې ومني، دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خیر وکړي، هغه خیر دار چې د هغه اتباع وکړي، په هغه صحیح ایمان راوړي. او بیا ولعامة المسلمین و ائمتهم، د عام مسلمانانو دې خیر ولټي، او دارنګې د دې د سیاسي مشرانو دې خیر ولټي. د بهر کیف نصیحت کول، خیر لټول دا د مسلمانانو فریضه ده. بیا یو سړی خپل اولاد ته خیر ښیي نو ټیک ده، د تره زوی ته خیر ښیي، واره ته ښیي، چم ګاونډ کې لګیایي خیر ښیي، نو دې کې مونږ دپاره سبق دارې چې کله یو صحابي خپل رور ته د خیر خبره کوي نو پکار دا چې مونږ هم هر چاته د خیر خبره وکړو. اوس هغه د خیر خبره سړی څه کوي؟ نو ما ورځم په دې خبره یو څو خبرې کړې وي چې زمونږ د نوي نسل نه حیا ورکه شوې ده. پخوا به کشرانو د مشرانو مخکې سګرټ نشو څکلی، نسوار به نشي اچولی، بلکې داسې اولاد هم و چې د هغې خوله کې به نسوار و او پلار به یې ناست و، څه خوراک کاک ضرورت به پېښ شو د هغې نسوارو سره به یې خوړل. حیا دومره وه. اوس خو پلار د زوی نه سګرټ غواړي، زوی د پلار نه سګرټ غواړي. حدود مات شوي دي، دا حیا ده. پکار دا چې انسان کې حیا راشي. او دا دې باب کې دا درې واړه حدیثونه خپل خپل ځای پوره دي، خو دا لږ سوچ غواړي، فکر غواړي. صحابي خپل ورور ته د څه شي وصیت کوي؟ څه شی ښیي هغه ته؟ د څه تعلیم او تربیت ورکوي هغه له؟ څه وعظ کوي، نصیحت کوي؟ هغه وصیت دی د حیا، چې حیا باندې کاربند اوسېږه. حیا انسان د هرې ګناه نه بچ کوي، او چې کله انسان حیا پرېږدي اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، چې کله ستا نه حیا فوت شوه نو بیا چې څه کول غواړي کوه. نو اصل چیز انسان کی حیا ده. فارسی کې محاوره ده بے حیا باش هر چه خواهی کن، چې بے حیا شي که نه نو بیا ستا خپل سمی دی اوس. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دعه فإن الحیا من الایمان، دې پرېږده، ته دته په داسې څیزونو چې د هغې تعلق حیا سره دی، دې پرېږده، ځکه چې حیا د ایمان حصه ده. یعنی یا خو د حیا ترغیب ورکوي. د دې جملې مطلب به بیا دا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي پرېږده، تا خبره پوره وکړه هغه ته، او حیا چې کوم دی د دې تعلق ایمان سره دی. یا دې صحابي زوره نه کوله چې دې رواره یا رورې یو داسې کار کو چې هغه د حیا د وجې د پرېښی و. یعنې کله کله یو سړي کې حیا دومره ډېره راشي چې هغه بعضې جایز کارونه هم نه کوي. لکه ډېر خلک یې هغه نکاح نه کوي. ولې نه کوي؟ جی مال حیا راځي. حالای چې نکاح کول د انبیاء کرام علیهم السلام سنت دی. هغه څه داسې کار نه دی کړی چې هغه د حیا په تقاضا هغه پرېښی دی. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته پرېږده پرېږده، د چې څه کړي د حیا په بنیاد یې کړي دي، او حیا چې کوم دی د ایمان حصه ده. دا وګوره دې حدیث کې څه دي؟ د هغې وخت د ماحول هم پته لګي چې د صحابه کرامو په ژوند کې کم قسم تعلیم او تربیت په. ورپسې باب کې چې کوم آخري حدیث دی هغه دی د سیدنا عمران بن حسین رضی الله عنه. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا چې کوم دا خیر پیدا کوي. یعنی یو سړی وشرمېدو، که د ځان نه شرمېدلی دی، که د انسانانو نه شرمېدلی دی، که د الله نه شرمېدلی دی، خو بار کیف به هر صورت انسان کې چې حیا پیدا شي نو دله به نه راځي مگر خیر. حیا نه راولي الا بخیرن مگر خیر. مقصد دا دی چې انسان دی حیا واغوندي، حیا کې دې ګرځي، د ده ټول کارونه وایي د هغې نتیجه به هم بهتري او د هغې دنیا به هم بهتري. نو بار کې دا درې حدیث دي.
په دې دریو حدیثونو کې ټول زور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیا باندې دی. دې پسې چې کوم باب دی د هغې باب کې د هغې عنوان دا دی چې تفاصیل د اسلام، یعنی د اسلام کم ظاهري اعمال چې دي د هغې څه تفصیل دی، او دارنګې په دې کارونو کې کم کار افضل دی. ګوره دا افضلیت دی که نه، دا موقع غواړي. لکه دا د سهار وخت دی، د سهار په دې وخت کې افضل عمل کم دی؟ اوس مونځ. د سهار د مونځ نه افضل عمل بل وخت نشته، دې ټایم کې بل عمل افضل نشته. که ته مکه مکرمه کې مې نو ته به طواف پرېږدې خو د سهار مونځ به کوې. افضلیت دا موقع غواړي، هغې موقع مناسبت سره بعضې کار به افضلي، بعضې به افضل نه وي. یو سړی دی د هغه جامې نشته دی، او بل یو سړی دی هغه وږی دی خو جامې شته. کم افضل کار دی چې زه خرچه پچاو کم دی وخت کې؟ دې بربنډ لباس واخلم او که نه دا وږی موړ کم؟ تقابل دی اوس دی کې دومره پیسې دي چې یو کس لی ورکولی شم. نو ښکاره ده چې د لوږې د سړی نه مري. نو دې وخت کې به افضل دا وي چې سړی بربنډ له جامې واخلي. ولې؟ د هغه د شرم ځایونه ښکاره دي، د هغه احتیاج ډېر دی په مقابله د هغې بل کې. نو دا مه وایه چې دا افضل دی دا افضل، دا د حالاتو مطابق چې په دې حالاتو کې کم شی افضل دی زه کم کار وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا کوم چې مونږه د عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما بیانو، نو په دې کې هم دقیق تناظر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه افضل اعمال ښیي. هغه دا دی چې یو سړی راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ای الاسلام خیرن، ایو اعمال الاسلام خیرن. دیکھئے اعمال پټ دی. ایو افعال الاسلام خیرن، د اسلام کم اعمال هغه غوره دي، کم کار ډېر غوره دی چې هغه وکړم. نو ښکارېږي دا چې دې سړي تپوس کړی دی د انسانانو په باره کې، ورنه ټول نه افضل څیز خو مونځ کول دي، خو دې حدیث کې هغه جواب نه راځي. د حالاتو مناسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب کوي چې څه شی دی؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لومبنی عمل افضل دا دی، خلق دی بے شمیره کارونه دي. لومبنی بهترین عمل چې ټولو کې افضل دی هغه اطعام الطعام دی. یو سړی وږی دی د ډوډۍ درکې نه لګي، ناول د هغه د طعام انتظام پکار دی، خوراک ورکول پکار دي. خیرات کوي نو بېشک مالدار هم راوغواړه خو غریبانان ته مه پرېږده. قرآن مجید کې سورة الدهر کې د مؤمنانو یو صفت ښودلی دی، ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. کامل مؤمنان هغه دي چې هغې خوراک کوي، خوراک ورکوي چاله، هغې سره شرط لګولی دی د الله په مینه کې ورکوي. مساکین غربا او یتاما له ورکوي. اطعام الطعام خبره زمونږه د معاشرې نه وتې ده. پخوا چې به کلي ته حجرې ته یا جومات ته څوک میلمه راغی ناشنا به نو مشرانو به یې تپوس وکړو چې بھائی د چا میلمه یې که نه ناشنا یې. مونږ لیدلي دي خپل مشران، نو که هغه به ویل چې یاره خدایي میلمه یم په لار روان یم، نا به انتظام وکړو څه خوراک څښاک به یې راوړول. لیکن زمونږ نه ورو ورو دا صفت وتلی، دا وصف نه دی پاتې شوی. جماعت کې میلمه دغه شانتې پاتې شي. خلک به دا وي څوک یې نشته، د چا چې څوک نه وي د هغې الله یې هغه انتظام کوي. زمونږ ذهن کې دا ډېر لوی فرعونیت راغلی دی چې دی څه کوي دلته کې سله راتو ته که څه ورکولی شي ورکه، که نه شي ورکولی نو خوله بنده وساته. کم خلقو چې مسافرۍ کړي دي هغې ته حاجتونه پیښ شوي دي، هغې ته دا اندازه شته دی چې دا ټول خلک رذیلان نه وي.
دا ټول بے بخت خلق نه وي، دې کې ښه خلک وي چا بیچارهګان محتاج شوي بار وترې څه درک نه لګي بالفرض. نو دغه شان خلک چې هغه بالکل بے بس دي هغوی لا خوراک ورکول اطعام الطعام دا افضل ترین عبادت دی. ځکه یو داسې ځای ته لاړ شم چې هلته ما خلک پېژني او د روټۍ وخت وي، نو ما ته په سوونو خلک وینا وکړي، دا خو د الله دپاره نه دی که نه، خو په ما باندې به احسان راوړئ. دا څوک چې راغلی دی او نه زه پېژنم او نه ما پېژني او څوک په هغه باندې خوراک وکړي، نو دا د الله دپاره دی. زمونږ کامن سینس خراب شوی دی، زمونږ دماغ منجمد شوی دی. د الله په نوم ورکړه راکړه چې څوک نه کوي، د هغې رزق ډېر تنګ وي. د الله په نوم ورکول دې سره دې ته صدقات وایي. په دې باندې الله مصائب لرې کوي، تکالیف پې لرې کوي. خو مونږ وایو زه په خپل وږم بل له څه ورکړم. کاش چې مونږ قرآن لوستی وی. قرآن کې دا معلومه ده چې صحابه کرامو ډېر چې کله به جهاد له تلل یا ضرورت به پیښ شو، نو والذین لا یجدون الا جهدهم، هغې سره به د ورځې مزدوري واخله دیاړي، د هغې به یې څه حصه راواغسته او هغه به یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړه چې دا د الله په لار کې ولګوه. یعنې صحابه کرامو به د ورځې د دیاړۍ نه څه حصه ورکوله. زمونږ خلک دیاړي خو پرېږده، لینډ لاړي 10 روپۍ هم نه ورکوي. یعنې په لوړو به یې وی ښی به ورته چې دا کار داسې کېږي، لہذا ته څه پیسې ورکړه که تکلیف درته نه وي، سترګې چا پورې نشته. دا نادرست طریقه ده، دا د مسلمانۍ طریقه نه ده. موږ د استادانو یو طریقه ښودلې ده، ما بار بار تاسو ته ویلې ده چې خیرات کوئ ډېر اسان کار دی. هر کور کې اوس چای پخېږي، روټۍ هم پخېږي اوس. دا ټوله چای دې وخت نه ختمېږي. زموږ دا خو د بچو کورونه دي، په دې کې بلا شی چای پاتې شي، بلا شی پراټې پاتې شي. هغه موږ چاله نه پخ کړی، خپلو بچو له هم پخ کړي. خو که سړی د دغې کې لږ حصه والي دا کومه چې فالتو کېږي او بیا ماښام یې بچي په دوکاندار خرڅوي، نو ښه دا نه چې دا د الله په نوم ورکړی شي، په دې وجه تکلیف هم نشته. یعنې د فالتو تیاری ضرورت نشته دی. هغه تیار چیز کې چې کوم دی غریبانان مړی دی شي، یو کس دو کس. خو زمونږ مزاج هغه د نیکۍ نه دی. زمونږ مزاج همیشه هغه جرایمو طرف ته ځي او ګناهونو طرف ته ځي. په دې وجه مونږ د نیکۍ لارې نه لټو. صوفیای کرام وایي څومره چې د انسان انفاس دي که نه، انسان څو ځله ساه اخلي د ورځې یا د شپې، د هغې شمېر نه شي یاد. د دې نه سیوا لارې الله ته نزدېکت دي. خو انسان لږ هوښیارېدل پکار دي چې معلوم کړي چې زه څه کار وکړم دا چې زما رب زما نه رضا شي. او چې د انسان ضمیر بیداري نه کولی شي، چې ضمیر یې اودی غافلي نه باسه پروت وي، نه هغه هېڅ نشي کولی. اطعام الطعام غریب غربا باندې خوراک کول دا افضل عمل دی. او دا څوک وایي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا افضل الاعمال دی. سړی محتاج دی څه ورله ورکړه چې وخوري. دویم بهترین عمل څه دی؟ وتقرأ السلام، او ته به سلام کوې. زمونږ خلک د سلام کوي نه، د سلام کولو په تمه چې ما ته به څوک سلام کوي. دا کم سړی چې د سلام په تمه دا فرعوني خوی والا دی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البادئ بالسلام بریء من الکبر. چا چې پهل کو په سلام کوي چې السلام علیکم، مخکې کوشش کوي، دې سړي کې لویوالی نشته، تکبر نشته په ده کې. دا کم چې په دې تمه چې ما ته به سلام کېږي هغې نه وروسته به زه جواب کوم، نو دا سړی ده کې تکبر موجود دی. اگر چې حق دا دی، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کشر دی مشر ته سلام وکړي. خدای مطلب خدا نه چې مشر دی کشر ته سلام نه کوي. دا خو ادب ښیي، تربیت ښیي چې کشر دی مشر ته سلام وکړي، ولاړ دی ناست ته سلام وکړي، او سور دی پیاده ته سلام وکړي. ګاډي کې به سړی را روان وي، تا ته به نیغ نیغ ګوري. زموږ دا خلک هم نه پوهېږي دی ورته سلام وکړي، ته وښکته ولاړې، دا د هغه کار چې تا ته سلام وکړي.
سلام کول دا زمونږ معاشره کې نشته دی. مونږ سلام هغه چاته کوو چې پېژنو یې، چې نه پېژنو نو بیا وشرمېږو، یا حاجي ما پېژندلی نه یې، ما ته چې ووایي زه ورته یم ښه ته به د پېژنګلو والا دپاره مسلمان یې، دا د مسلمانۍ عمل دی. دا خو د دې عمل نه دی. بعضې ډېر بد اخلاقه وي، شپږ اته کسان به ولاړ یو کس پېژني نو هغه سره سلام وکړي، لاس ورسره میلاو کړي، هغه نور پرېږدي. دا زموږ د تربیت کمی دی. ټولو سره لاس میلاوی، بیا چې څوک مجلس کې دي ټولو سره لاس میلاو کړه، چې نه میلاوی بیا یې ورسره مه میلاوه. د خولې السلام علیکم کافي دی. مصافحه کول د هغې تتمه ده. اصل سیز سلام ویل دي. سلام کسی دا فلسفه به انشاءالله سار بیان کو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام به هر هغه چا ته کوې چې ته یې پېژنې، او هر هغه چا ته به هم کوې چې ته یې نه پېژنې. که ته یې پېژنې هم سلام کوه، او که ته یې نه پېژنې نو هم سلام کوه. زموږ خلک ډېر عجیب عجیب وي. یوسف خان صاحب زموږ یو ملګری سکول نه موږ راتلو، زما د عادت دی چې زم نو غیر چاپېره څوک چې سلام کوم، السلام علیکم السلام علیکم. سایکل باندې را روان وم نو ما سلام به کوم خلکو ته. هغه ماته وایي چې زما د یو غوږ کوڼ دی، خو دا راته ووایه چې ته را سلام ولیکې خلکو ته. بعضې خلک خو جواب نه کوي. نو مې څه مطلب دی د دې خبرې؟ وی ګوره سلام کول خو سنت دی، او سړی چې سلام دې ورته وکړو نه به وعلیکم سلام په هغه واجب شو، خو چې هغه وعلیکم سلام نه وایي که نه هغه ګناهګار شو. د دې ګناه باعث زه شوم، نو ښه ده چې زه ورته سلام ونه کوم. دا ځان له خپل عقل کې یو شی جنګول دی. ما هغه ته د سلام فضایل ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومانو ته سلام کوو. مر علی الصبیان فسلم علیهم. سلام انشاءالله سار به ووایه چې قرآن حدیث کې څومره فضیلت دی. هغه ماته د هلته یو پروفیسر صاحب دی، هغه وخت پروفیسر صاحب راووته کالج نه، وی ما ته ده ویلي دي. نو ما ورته درته ووایه چې بانګ هم نه وایي. ځکه چې سړی بانګ وایي که نه نو بیا په اورېدونکو باندې د هغې اذان جواب ورکول واجب شي. ته وایه اذان مه کوه، ځکه چې څوک جواب نه کړي نو ګناهګار ته یې، نو ټول لمونځونه هغه شان کوی بیا. دا زموږ عجیبه عجیبه عالمان دي، هغه خپل تکبر پټولو دپاره دا طریقه جوړه کړې ده. سړی که جواب کوي او که نه کوي، پکار دا چې هغه ته سلام وکړی شي. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا و چې به درې ځله سلام کوو. یعنې یو سړي به ودرېدل نو دا به یې کنځلې بیا نه کولې، دوباره به یې السلام علیکم ووایي. بیا به یې ودرېدل نو په درېیم ځل به یې السلام علیکم ووایي، چې بیا هم جواب نه شي میلی، نه به روان شو چې دا به یا بیماري یا به اوري نه. مونږ سلام کې عجیبه عجیبه حرکتونه کوو. یو خو دا وایي چې راشي نو په جمع السلام علیکم. په جمع السلام علیکم څه شی دی؟ السلام علیکم خپله د جمع لفظ دی، په تاسو ټولو دی د الله سلامتی. دغه د جمع دا لفظ نه دی پکار. او مونږ سلام هغه چاته کوو چې پېژنو. بار کې دا به سهار کې خیري کوشش وکړو چې صحیح څه پکې ووایو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه افضل اعمال ښودلي دي. افضل عمل یو څه شی دی؟ اطعام الطعام، خوراک ورکول غریبانو الله. دویم سلام هر هغه چاته کول چې مونږ یې پېژنو، او هر هغه چاته هم چې مونږ یې نه پېژنو. که پېژنې او یا نه پېژنې، چې مسلمان درته ښکاري السلام علیکم ورته وکړه. اقول قولي هذا استغفر الله.